السلام علیکم. د ژوند ډیر ساده او پیچیده فلسفه ده. کو اسی ورته وګورئ تا ته به ډیر ساده ښکاري، او که سوچ فکر پکې نو ډیره پیچیده مسله ده. ته چې ماشوم هر سړی د سره ډیره مینه کوي، ډیر توجه دله درکوي، او ته چې کله په سکول کې داخل شي نو تاله پنسل او کاپي درکي. د هغې پنسل سره یو ربړي کوم ته چې موږ اریزر وایو، او دا ربړ ورسره ولي دا ورسره په دې که ستا نه څه غلطي وشي نو ته دا په هغې وخت باندې میټاولی شي او خپله غلطي ټیک کولی شي. دا د یو څو کلاسو پورې تا سره د دې آپشن او چې څنګه ستا کلاس غټ شي نو بیا ته چې کله په پن لیکل کې نو د پن سره ربړ نه بیا تا ته دا دنیا ښیي چې اوس تا سره د غلطۍ گنجایش بالکل نشته. دغسې په هر میدان چې ته وګورې یو وخت کې ته نیازبینې، خو چې بیا کله پریکټیکل لایف ته شي نو بیا ستا سره د غلطیانو گنجایش ډیر کمی. بیا به هر کار ډیر په سوچ سمج، ډیر په سوچ فکر سره کې، ځکه چې غلطي کې نو ته په شازې، او که غلطي نه کې او کامیابي ورته میلاویږي نو مخکې به ځې. خو کوشش به لازمن کې. د هغې وجه دا ده چې څوک کوشش کوي نو د هغه نه به غلطي هم کېږي او به بیا اصلاح کوي او مخکې به ځي. خو چې کوشش کوي او غلطیان یې نه کېږي او ته اصلاح نه کوې نو بیا به ته ډېر تباهۍ ته ځې. نو ژوند ډېر ساده او ډېر پیچیده مسله ده. د هر سړي د ژوند یو خپله کیسه ده او د هر سړي د ژوند یو خپله نغمه ده. څوک چې د دې په حقیقت باندې پوه شو نو هغه دپاره ژوند ډېر اسان دی، او ژوند داسې شی دی چې د دې د هرې لمحې نه به مزه اخلي. ته کو په مشکلاتو کې د په ځان ټینشن راوستو نو مشکلات دې ډبل کړه، او کو په مشکلاتو کې تا د فایدې سوچ وکړو، اپرچونیټیز دې پکې وکړو چې دې کې خو دا موقع موږ ته میلاوي دي شي نو ته به ژوند ډېر په سهولت تېرې او د ژوند د هرې لمحې نه به مزه اخلي. ژوند یو پیره انسان ته میلاویږي، د داسې کارونو نه بالکل اجتناب پکار دی چې کم تباهۍ ته ځي. نشې تماشې دا یو داسې شی دی چې دې ته نه پیسې ټینګېږي، کو د غرم را پیسې مي نو نشو او تماشو ته نه ټینګېږي. نو د خپل فیملی خیال ساتئ، د ځان سوچ کوئ. ژوند د یو پیره میلاویږي، ډېر قیمتي دی. څومره چې د ژوند خدای درکړی د هغې د هرې لمحې د الله شکر ادا کول پکار دي او د هغې نه مزه اخیستل پکار دي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، دوستانو سره شیر کړئ، لایک وله ورکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.